د دې خلکو کمزورو ته وکتل الله بی مسمه میوې الله ورکوي هغې خلکو به د خپل علاقې او علاقې میوې به هغې خلکو خوړې او دې علاقې ته وګوره که د افغانستان میوه ده تا ته په خپل ملک کې میلاویږي که د کراچۍ میوه ده تا ته په خپل تورمزو کې میلاویږي نو ته د خپل مل نه علاوه د نورو علاقو میوې خورې د نورو ملکونو میوې خورې او بې موسمه میوې خورې ټماټر به په خپل موسم کې څومره سهولتونه دکاندار ته څومره سهولت زمیندار باجز لګي شو په یوې باندې په غوانو باندې ټول ورځ چې بیا ړوچو دو جیر به پټۍ بیا نه شو اړولې د غوانو بمبي قوت د ده بمبي قوت ټیکټر راوله د ورځې 10 جیر به پټۍ به درله ټیکټر واړی د غوانو نه اخلاص کړی د مانج نه اخلاص کړی د هغې په غټ غټ شیزونه به چمان به په پټي کې دغه کول دا تریپال دی او دا پنپال دی نو بیا چې به غنم به دی لو کړل نو بیا به په میدان باندې کېښودل لیدلي نه دي خو اورېدلي هم دي نو غنم بیا په میدان باندې کېښودل روان دی غنم به په میدان باندې کېښودل نو بیا به غوان راوستل هغه غوان به د هغې د پاسه تاوېدل د مشران نه مورېدلي دي نو هغه به بیا میده شو بیا به هغې پسې واڼه او بادول لیدلي هم نه دي خو دا ده چې هغه به یې وایي داسې اشتر الله پاک به بادونه راوستل سی به بوس به یو خوا پرېوتل غنم به بل خوا پرېوتل هغه غټ غټ بوس به هغه به سارو سی به خوړل او دې خوا به غنم و هغه هم پاک نو او غنم کم ځای ما ته خو نشي یاده خو دا مشران وی غنم هم نو دا وروستو دا غنم بیا راغلی اوس غنم او دا هغه څاروي دي هم خانان شو هغه غټ غټ بوس پې خوړل اوس په دې دونه بوسو کې چې ورته بوتاوه کې نو په ژبه به ته هغه دغه بوره راټوله کړي او بوس به راته پرېږدي داسې ده که نه په ژبه به راټوله کړي هغوی ځان له بیا له پی ایچ ډي کړې ده انجینرینګ سبق یې ویلی دی نو د رب العالمین څومره احسانات میلمه چې